دا راغلی یو کنه د شوګر پیشنټس د پورا یو هغه چې یو نوی وسوته شوګر لګیدلی دی اغه داسې یو مشوره یو هغه چې چاله زور ډیر وخت نه شوګر لګیدلی داسې یو مشوره خاص کر چې وستو سمول اول چې کم شوګر یو دانه چې چینی دو چې تو کله لیپټ پروفایل په وینو کې غوړول زو چې سم بیا شوګر زیاتیږي لکه په دا بورا کې ویم هغه ورکا ایډوایس. بسم الله الرحمن الرحیم. دوه خبرې تاسو ته کوم یو تاسو ته پوسو کو چې کوم نوی کسان د شوګر دی چې هغه ای بسکی نو هغه کسان کوم ته چې څنګه پته ولګي چې زما شوګر دی نو د ټول ناول نه خبره خدا ده چې کوشش دا کوي چې په خپل ځان باندې هري وری مراوله یعنی په ځان پریشر مراوله. اچھا ګوري د هر مرض علاج تا او دا زنه هم د زموږ نبی علی السلام حدیث مبارک دی چې د هر مرض علاج چې کوم الله پاک را لګلې دی. بیا شوګر داسې یو خبره ده چې مثال تاسو وګورئ ریسرچ مو کوئ نو شوګر ته هیڅ کوم مرض نه وي صحیح بذات خود. زه اکثر خلکو نه تاسو کوم چې شوګر څه ته وي نو هغه ته پته نه شوګر د انګریزي زبان لفظ دی چینو ته وي صحیح او چینی چې کوم دی نو ګوري ساده خبره ده چینی چې مونږ په وګو کې واچو بم ټینګي صحیح خبره کچري چینی مونږ ویني ته واچو ویني بم ټینګي نو ویني په وجود کې بیا هغه رنګ صحیح رفتار نه کوي ګرځي نه صحیح. انسولین واحد داسې یو سیز دی چې دا راځي او دا چینی خلی دا زموږ سیلز ته دننه وړي او دا غینه بعد بیا انرژي جوړیږي طاقت جوړیږي. اوس یو ډیر اهم ترین سیز دی کچري مونږ چینی بند کو کنه نو زموږ د جسم انرژي نه جوړیږي. نو ولې خبره خدا ده چې دا کم کسان دي چې ایته پته ولګي چې زما شوګر دی نو زما به دا یو ښه ایډوایز هغه ته دی چې سټارټ ور میډیسن مشورو کوي واک او په خپل خوراک کې چې کوم دی نو په ډایټ باندې خیال وکړي. دوه قسمه کاربوهایډریټ دي یو ته موږ سمپل کاربوهایډریټ وایو یو ته موږ کمپلیکس کاربوهایډریټ وایو. سمپل کاربوهایډریټ چې کوم دی نو دا ډایرکټ چینی خواږه مټیانې دا سیزونه چې کوم دی هر هغه سیز چې موږ په جبه کې خودو مصنوعي چینی چې په کوم شي کې عین ځان وساته شوګر به اتوماتیکلی کمیږي. کمپلیکس کاربوهایډریټ کې څه دي غنم وریجا سوجي ناششتا داسې نور ډیر شیزونه دي پکې چې پاغي کې مطلب چینی خو موجود دي خو دا غي ذایقه بدله ده صحیح یا پای کې فایبرز دي نو اکثر هغه ته زمونږ اړو خیال نه زموږ یا دي دا خو ما پکې شو بالکل اکثر خلک سموسي وخوري سموسه شو پراټه شو نو دا مونږ ته سم نه مونږ یې دا خو پکې دي دا هغه کاربوهایډریټ هم غرنګي چې څنګه د چینو دی هم سیستم جوړیږي. نو خپل ډایټ باندې د ځان کنټرول کې په بهر ملکونو کې مونږ ډایرکټ میډیسن چاته نه ورکو ایته مونږ کنه چې لایف سټایل چینج کړي نه د ژوندۍ طرز عمل چینج کا په ګورد نبی علیہ السلام حدیث مبارک دی چې پرهیز د علاج نه بهتر دی. صحیح پرهیز وکړي چې جوړ شي نو دا خو د نوو کسانو لپاره ده. هغه کسان چې هغه ته مطلب دا دی د سلورو 5 کالو نه شوګر وي او هغه میډیسن الریډي شروع کړی وي صحیح هغه د لپاره هم دا د کوم چې د ډایټ پلان دی نو دا ضروری دی. کچري میډیسن مونږ خورو نو دا میډیسن وګړي تور باندې مونږ ته فائدہ راکړي وګوري میډیسن کیمیکل دی صحیح کلم چې دا مونږ سونم دا زموږ وجود ته زیات زی نو یو سیس به خکې خو نور شیزونه به مونږ کې مسلې جوړي بالکل زموږ معده به خرابوي زموږ ډیر شیزونه ګوري کیمیکل چې څومره دي دا چې کله زموږ وجود ته څومره زیات زی دونه به زموږ مطلب دا دی وجود کې نورې مسلې پیدا کیږي نو یو مسله به جوړیږي خو نورې به پیدا کیږي. نو کوشش دا پکار دی چې مطلب پرهیز ډیر ضروری دی. او یو خبره بل ده زموږ مرګري زموږ هغه مرګري چاته چې شوګر وي کنه وي که زوړ وي هغه د بار خبره ده چې خپل یو 30 منټ یا 10 منټ واک چې کوم دا ډیر ضروری دی. هغه د بار کچري دی واک شروع کی صحیح طریقې سره نو دا د WHO د یوکي کې د سټانفورد یونیورسيټي د ډایبټیز یوکي دا یو پراپر ریسرچ په دی باندې شوی دی چې یو سړی په ورځ کې 10 منټه واک کوي کنه نو 80% چانس د شوګر د نه لګېدو زیات شي انده ته شوګر نه لګي او چې چاته وی نو داغه په کمیدو باندې راتل شروع شي یعنی مطلب دا دی چې داغه ته د میډیسن او د دوايانو ضرورت نه راځي. نو زما به دغه دوه مشورې زیاتې وي چې زه اکثر خلکو ته وایم چې کوشش تا وکړئ چې انسولین به بندو څنګه دا غي خپل طریقې دي خبره ده چې خپل ډاکټر سره په دې موضوع باندې مشوره وکړي که زما کلینیک ته نشي راتلی در سره نږدې نور خو چې د شوګر ډاکټري هغه ته لاړ شي هغه ته وایي چې ډاکټر صاحب زما انسولین ګوري یو ډیره اهمه خبره زه تاسو ته دلته کې کوم 90% شوګر چې کم دی کنه دا د انسولین د کمی د وجې نه راځي
اوس زموږ د خلکو دا یو کنسپټ دی چې شوګر خو د انسولین د کمی د وجې نه راځي. صحیح. 90% خلک چې کوم دی دا بغیر د میډیسن نه ټیک کیږي. انسولین خو پرې چې بغیر د میډیسن نه ټیک کیږي هغه ټایپ 1 دی ټایپ 2 دی. په ټایپ 2 کې چې کوم دی دا د شوګر دوه درې قسمه دي. اسې خو نن سبا چې کوم ډیسکور شوی دي نو اته قسمونه دي ډیفرنٹ. خو دا دوه چې کوم دی ډېر اهم دي ټایپ 1 ټایپ 2. نو ګورئ 90% خلک بغیر د میډیسن او بغیر د انسولین نه ټیک کېدای شي ځکه چې هغه کومو کسانو کې د انسولینو موږ متوجه نه انسولین ریزिस्टेंस صحیح دا څه شی دی. په دې باندې زموږ بلا لیکچر هم شته دی خو خبره ده چې په دې باندې تا ډاکټر پوهیږي. نو ګوري چې 90% نو 10% خلک پاتې شو. نو 10% خلکو کې ولی او د څه د وجې نه کچر دغه وجه موږ ته معلومه شي دغه شوګر هم ټیک کېدی شي. نو اکثر زمونږ خلک دا سوچ کوي چې بس مړه شوګر خوړو څه مسله نه ده دا دی خپل ډایټ باندې پروا نه کوي ایکسرسایز باندې پروا نه کوي خپل هیلث خیال نه ساتي نو بیا وروسته ډېرې مسلې جوړوي. زه اکثر خلکو ته وایم شوګر زموږ سترګې ړندولی شي شوګر زموږ په دماغ باندې اثر کوي شوګر زموږ په زړه باندې اثر کوي شوګر زموږ ګردې فیل کولی شي شوګر زمونږ لیور فیل کولی شي شوګر زمونږ د جسم هر یو حصه د خپل ضد لاندې راوستی شي شوګر زمونږ ګوتې کټ کولی شي د خپو کټ کېدو باعث ګرځېدی شي او اخیر دا چې سړی ته مړ کېدی شي. نو دونه خطرناک خبره ده خو دا هله کېږي چې ته د خپل ځان خیال ونه ساتې. مطلب احتیاط او پرهیز دا د دوایو نه ډېر ضروري دی. ضروري دی. Thank you, Dr. Seth. Thank you.